نبی علیہ الصلوۃ والسلام په مسجد نبوي کې ناست وو. یو دوه زنانه دي او هغوی روژه نیولې ده، خو کله چې مازدیګر تقریبا نږدې شو د هغوی حالت ډېر زیات خراب شو، حتی چې ډېر زیات حالت خراب شو نو هغوی نبی علیہ السلام ته راغله. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته پته ولګېده چې دوی غیبت کړی دی. دا اوس هم چې کم بزرګان دي کم پیران دي هغوی ته پته لګي چې کم یو انسان غیبت کوي د خولې نه بدبویي ځي څه ځي، خو بعضې بزرګان بعضې نیکان هغوی حل نه وایي او بعضې وایي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته پته ولګېده. نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابو ته وایي چې ورشه یو قلفې راوړئ او دې دواړو ته وایي چې تاسو ورشئ په دې قلفې کې قی وکړئ. هغوی چې قی وکړه نو د هغې نه چې کوم دی غوښه راووته او ورسره وینه وه. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابو ته وایي چې د دوی حالت ځکه خراب شوی چې دوی د پلانکي کس غیبت کړی و. واورېده نو غیبت چې کوم دی دومره غټه ګناه ده. واورېده که نه. او دویم نمبر چې کوم انسان غیبت کوي د دې به سزا سي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام د معراج په شپه باندې تللی او هلته چې کوم دی د جنت او د جهنم نظارې کتلې وي. نو یو کس یې وکتو چې د هغه غټ غټ نوکان دي او په خپل نوکانو باندې خپل جسم چې کوم دی هغه شوکوي، خپل مخ خپل جسم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام تپوس کوي د حضرت جبرئیل علیہ الصلوۃ والسلام چې دا څوک دی؟ هغه ورته وایي چې دا هغه کس دی چې دی په دنیا کې د بل مسلمان ورو غیبت کوو، د بل مسلمان ورور غیبت کوو. نو دې سزا ده. او بل هغه کې راغلي دي چې نبی علیہ السلام یو کس وکتو چې هغه بل کس چې کوم دی سیخ ګرمۍ به د ده په ژبه باندې ږدي او د ده ژبه چې کوم دی په زنځیر باندې راکاږي. دا ټول چې کوم دی چې کوم انسان غیبت کوي دا د سزاګانې وي. بهرحال د غیبت نه ځان ساتل پکار دي، د غیبت نه ځان ساتل پکار دي. همدغه شانتې بله غټه خبره دا ده چې غیبت دا د زنا نه غټه ګناه ده. ولې؟ چې په دې کې د انسان عزت ته خطرې، د انسان او د یو بل مسلمان بې عزتي کول دا حرام دي. څنګه چې شرک حرام دی، کفر حرام دی، دغه شانتې سود حرام دی، غلا حرامه ده، پوه شوې؟ دغه شانتې د بل مسلمان ورور بې عزتي دا حرامه ده. نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خپل ژوند آخري خطبه په هغې کې دا خبره کړه، څلور خبرې کړې وي. یو خبره پکې دام کړې وه چې ای مسلمانانو تاسو خپل منځ کې رونه یې، تاسو خپل منځ کې او په تاسو باندې د یو بل بې عزتي ده حرامه ده. د یو بل بې عزتي به نه کوئ بلکې د یو بل عزت به کوئ، د یو بل احترام به کوئ. واورېده؟ او چې کوم یو انسان غیبت کوي په دنیا کې دا په حقیقت کې چې کوم دی د خپل ځان دشمن دی، د خپل ځان دی چې په چا پسې خبرې کوي نو د خپل نیکۍ چې کوم دی هغه ته ورکوي، خپل نیکۍ هغه ته ورکوي. نو چې یو انسان خپل نیکۍ بل ته ورکوي نو دی څه شو؟ د خپل ځان دشمن شو که نه شو؟ د خپل ځان دشمن شو که نه؟ نو بهرحال چې دی بل مسلمان دغه غیبت کوي، پوه شوې؟ نو دی خپل ځان سره بد کوي او هغه سره ښه کوي، خپل ځان آخرت خرابوي او د هغه آخرت ښایسته کوي. واورېده؟ نو دی په حقیقت کې دی وایي چې یاره ما د دې بل مسلمان ته ما ضرر ورسو، ما نقصان ورسو، خو یقینا د خپل ځان ته نقصان رسوي. واورېده؟ نو دغه شانتې یو بزرګ دی هغه ته چې کوم دی یو کس راغی ورته وایي پلانکې تا پسې خبرې کوي، نو هغه ورله کجورې ورکړې چې دا ورله ورکړه. ورته وایي هغه څنګه وایي خو تا پسې خبرې کوي او ته ماله کجورې راکوې چې دا ورله ورکړه تحفه کې. نو ورته وایي چې هغه ما پسې خبرې کوي نو هغه دی ما خپلې نیکۍ راکوي، ماله خپلې نیکۍ راکوي، نو زه ورسره دا ښه کومه چې دله کجورې ورکړم. واورېده که نه؟ نو دی د خپل ځان په خپله دشمن دی، خپل ځان په خپله کندې ته غورځوي. واورېده؟ او بل آخر کې یو بزرګ هغه لوی بزرګ انسان و، وفات شو، چا په خوب کې ولیدو، په جنت کې ګرځي، په جنت کې ولیدو. بیا ته تپوس کوي چې تا ته دا دومره غټ مقام څنګه میلاو شو؟ نو هغه ورته وایي چې ټیک ده ما ډېر منځونه هم کړي دي، ما روژې هم نیولې دي، ما زکاتونه هم ورکړي دي، خو بهرحال د ټول زه خو چې ما ته دا مقام میلاو شو، دا مرتبه میلاو شوه، نو په ما کې یو صفت و چې ما به د چا
غیبت نه کوو ما به د چا غیبت نه کوو واورېده که نه نو د دې نه چې کوم دی ځان ساتل پکار دي ها د غیبت نه ځان ساتل پکار دي چې نبی علیه صلات وسلام ورته وایي چې دا د زنا نه غټه ګناه ده د دې چې کوم دی بیا سزا دا هم چې کوم دی غټه وي ها دې نه څه کول پکار دي